کربلا نه پس په مونږ خوشحالیانې حرام دي هو نن دا داسې ورځ دی مولا عباس پیدایش دی دا قوت پروردگار دی دا حجت خدا طاقت دی دا د اسلام خوشحالي ده نو اسلام خوشحالي به مونږ خامخا به مناوو په مونږ خوشحالیانې خو زمونږ ودونه د ماشومانو دا قاسم د مهندي نه د جړا نه شروع کیږي مونږ د سیدانو الله خوشحال ساتي چې مونږ ته صحیح لار وښوله مونږ خودو زمونږ لوی لوی پیرخانې دي مدرسې زمونږ دي زمونږ داسې ورځ درنو چې مولا عباس علیه السلام چې کله پیدا شو نو بیبي مسافره نامه نه علم تاسو ته پته ده بیبي شریک کربلا هغه ماشوم اوچت کو مولا علی له ورکو نو مولا علی چې څنګه مولا عباس کې واغستو نو دا هغه ورکوټه لاسونه وکتل او په جړا شو چې څنګه په جړا شو ام بنین ورته ویل یا علی شیر خدا زما دې بچی لاسونو کې سفر خولشتا نو مولا علی شیر خدا ورته وی چې نه بس مات الله وقولا دا لاسونه په کربلا کې زما بچو لپاره ډېر قربانیانه به ورکړي نو ټول د حضرت عباس د شجاعت د بهادرۍ کیسې وکړي فزا خپل د نکاح د صبر یو دوه واقعات په بیان کوم د صبر غرو د مولا عباس کله چې صفین په میدان کې جنگ وکړو اور لشکروں میں میمنا اور میسرا میں تباہی مچا کے جیسے واپس آئے نو مولا علی علیہ السلام حضرت عباس نے تلوار واغستو اور مولا حسن تو ویل چتا حیات پدے پابندی شو تا حیات عباس بجنگ نہ گئی کدی جنگوں کو رسول اللہ امت دبات نشی اے حسن ادا زما وصیت دے قربان شما باسا اے بہادرہ اے غراد صبر طول عمر حسرت سرتا تلوار تقتل پتا تلوار ملاو نشوا یا عباس قربان شم کله چې د مولا حسن جنازه بار بار کور ته راتلل او عباس حسرت سره خپل تورې ته قتل او پاک بیبي ته ویل چې بیبي د پلار وصیت منم تلوار بنالم د عباس بازو شتا ومال اجازه راکا زه ګورم زما رور جنازه څوک ساري خو بیا صبر بیبي ورته چوپ وای قربان شمستا د صبر نه یا عباسا سمرا حسرت سره تا تلوار ته قتل او قربان شمستا د شجاعت نه بس علی سلام داسې طواف کولو د قافلې د رسول الله د بیانو د پردې حفاظت د سره او دا ځوان کربلا او پورا قافلې نه بتاوېدو ورته چې ذمہوارو دا علمدارو او کربلا په میدان کې کله چې دی انہوں نے ایک لکیر کھینچ لی اور مولا حسین کو کہا کہ یار حسین آج ان کے ارادے صحیح نہیں تو بی بی پاک نے ان کو بلایا 2 دفعہ بلایا 2 ځل سوال جواب ورته وکړو او بیا ماشومه ولېږله چې عباس کرانه لې زه په خپله پردې نه راوځم نو تلوار ته لړ شو د عباس صبر نه دی مات شوی شب عاشورا دی خپل توره تیزولو سحر به جنګي زه به جنګ کوم مولا حسین علیه السلام خیمې ته رالل او ورته چې عباسا دا توره راته وښایه مال راکړو توره ولا مات کو چې ته به جنګ نه کړې د عباس صبر نه دی مات شوی دا د صبر غرو صبر نه دی مات شوی او صبر چرته مات شوی دی مجبورن به درته ووایم کله چې شهادت وشو او یو تیر په یو سترګه کې د ده وینه د بل سترګه کې او مولا حسین ورته ځان رسول او ورته وویل چې زما رورا ما ته رور ووایه دی به ورته همیشه به آقا به ویل وی آقا دا وینه صفا که چې ستا زیارت وکړم دنیا ته راغلی یم ستا مبارک چهره مې کتلی و دنیا نه روان یم تا کتل غواړم وی به توره امام زه تا له حکم درکو چې ته ما ته رور ووایه نو دې موقع کې واحد دی عباس علیه السلام ورته رور ویل او نور ټول واقعه تاسو ته پته ده د عباس صبر چرته مات شوی دی هر یو سر مبارک په نیزه او دا په نیزه باندې باندې دا کېدو نو ظالمانانو بیا ورسره کم کارو پیرونو نشم ویلی سیدانو نه معافي غواړم مونږ خپل دا خاندان خبرې ډېر ناورېدی شو ناویلی شو خو چې مونږ سره څوک مینه محبت ساتي الله دې ستاسو نسلونه رنګ راج کړي د یو سید یو د
د ملنګ دا یو خواست تاسو ټولو ته ورونو ته مشرانو ته بیبیانو ته زما لوڼه زما بچي زما خویندې که زما اواز اوري نو د ملنګ یو خواست دی دا د ملنګ ملمستیا ده چې نن د مبارک ورځ د برکته خپل نفرتونه مټاو کوي که رور نه خپئ نن رضا کوي که زوی پلار نه خپئ که پلار زوی نه خپئ که خواښ انګور نه خپئ ناحقه جایدادونه یې که حق میرې وي د پاک ورځ د برکته الله ته مخکې سترګې پټ کړي یا الله بس ما وبخله که زیاتي م شوي وبخئ یا که زیاتي دې کړې معافي وغواړم